بل یو حق د ښځې دا دی چې دا به د صفایۍ سوترایۍ خیال ساتي. زموږ ښځې څه کوي؟ په کور کې به ښه جامې اچولي، ویښته به ښه ببري، هلته هم ګن دلته هم ګن، بهر نه چې خاوند ټوله ورځ مزدوري وکړي او راشي چې وګوري ورته نو په سر باندې د غریب دړ شي. حالانکه دا کور دې دپاره دی چې انسان بار ستړي شي واپس راشي سکون ته. نو خاوند چې کور ته راشي وایي دې نه خو دا بار دا مزدوري ښه وه. او چې کله مالت کې معمولي غونته هم څه خادي نو ښځه به څه کوي؟ بلا جامې سینګار خوشبو ورسه به وکړي به. حالانکه حدیث کې راځي کومه ښځه چې خوشبو وي داسې ولګوي یو بار پوځي او د هغې بوین په غیر محرمه لګي د الله لعنت په دې ښځه ورېږي. او حدیث کې دا راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې بهترینه ښځه کومه یوه ده؟ بهترینه ښځه دا کومه یوه ده؟ د صفایۍ سوترایۍ ته ګورئ. رسول الله مبارک وفرمیل چې بهترینه ښځه هغه ده چې دې ته خاوند وګوري او خاوند ته سکون میلاو شي، خوشحاله شي. نو معلومه دا شوه دا هم ثابته ده که نه؟ رسول الله مبارک فرمایي وایي تاسو چې سفر نه راځئ نو اچانک به کور ته نه ځئ. وجه څه ده؟ هسې نه ستاسو بیبیانو ویښته ګډوډي یا نور د کور شی وس ګډوډي تاسو باندې بد ونه لګي. لہذا تاسو جومات کې ایثار شئ که شپئ جومات کې شپو که یو کور ته خبر ولېږئ چې هغوی ځان تیار کړي هر څه شی کړي. نو دې نه معلومه دا شوه چې ښځې دپاره د خاوند د راتلو دپاره د صفایۍ سوترایۍ څومره خیال پکار دی. اگر چې یو مسله دا ده چې په مونږ خو دا حق نشته هغه حق نشته، حق نشته دی خو خپله پکار ده چې انسان خیال وساتي. رسول الله مبارک چې کله حضرت فاطمه واده کړه نو د حضرت فاطمې او د علي ترمنځ یې تقسیم وکړو. وایي فاطمې د کور کار ستا ذمه داري او علي د بار کار ستا ذمه داري ده. پکار دا ده چې دا د خاوند تابعداري وکړي. دا یو څو حقونه په ښځې د خاوند.